قرباني التبدا سړي په خپل سړي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه پکما رز باندې چې تیغته بکی سړی د خپل ورورنا دته موږ وایو کنه خبره به د خدای لپاره کې حقوق به ضرور لپاره رور ضرور لپاره جیل لمزي تانی تمزي منډ موي ترړې موي یو روانه د چې یوم یفر المرء من اخیه رور بدرور پکار ناراضی کمر از باندې چې تیغته بکی سړی د خپل ورورنا و امه و ابيه د خپل مور نه بم تیغته کوي د خپل پلار نه بم تیغته کوي و صاحبته و بنيه خزنه بم تیغته کوي د زامنو نه بم تیغته کوي دا ولې تیغته کوي څه حکمت دی یو علماء لیکلي یو خو اسانه وجه ده خلق داغی چاپا لذی چی داغن تمه کئی چی دے بما سر امدادو کی ندت پتا دا چی دارور مخلاص والے نشی مور و پلار مخلاص والے نشی خدو بچی مخلاص والے نشی نزکت منڈے وئی چکر دخلاصی دار ازان لگوئی او یا منڈی پتی وجبان دے وئی چې دلته دیو بل حقونه والی دی رور د رور نه حق والی دی د خمو د مور او د پلار حقونه خلکو د خپو د لاندې کړي دي د ښځې او د بچو حقونه خلکو وهلي دي نو دی وایي اسنه چې زمانه دلته مطالبه وکړي او ما نه حق وغواړي نو زه به څه کومه چا چې حق یې نو د هغه نه پټېږي که نه مخې له نه ورځي هر سړی به د بل نه په تېښتئ څوک به هم د چا سره یو نیکي نه کوي یو نیکي به هم نه ورکوي الله الله سوره معارج کې وایي چې مجرم سړی لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه دی به دا ارمان کوي چې کاش نن د عذاب نه مې الله پاک خلاص کړي زما دا ټول بچی دي دا چې دی نو دا د جهنم ته وغورځېږي خو یو ما دې بچ کړي لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا ہر مجرم بدا ارمان کئی ہر مجرم بدا تمنا کئی کاش کچر تدے پی دیور کی دا عذاب دا غیر زنا پخپل زامن و سرام مطلب دیدائی چی اللہ دا ټول زامن میورتا غرزوان خویو ما مغرزوان چی پدیو نشی نوی بیا اللہ دا خزم موزرو غرزوان خمام مابکان چی پدیم نگیگی نرونا بمیادئی چی دارونا من دے جہنم تلاشی خوزی زپکی بچمان چی پدیم نشی نخبر طول تبر و قوم بیادئی چی داون دی جہنم تو غرزینگی خوچی یو مات نجات و خلاصن ملاوشی چی دیبانم نگیگی نو ارمان بیدائی چی در طولی دنیا دا خلق دی جہنم للاشی خوچی یو زبر شمام واللہ پاکوی کرم دا سنگیگی کلام اچرم دا سندم دا تبرانی والے کېږي الله اکبر نو خبرانی دا کول مسلمانانو ورونو دلتا
یوازې دا جهان نه دی یو سخت ورځ روانه ده موږ د خپلو بچو سره مینه کوو محبت کوو دا یو غیر اختیاري او یو فطري شی دی هر پلار او هر مور بلکې انسان خو پرېږده چې حیوان هم د خپل اولاد سره مینه او محبت کوي که نه کوي زناور ته وګوره که نه غوا میښې ته وګوره زمري ته وګوره چې بل زناور ماتوي خپل بچی ماتوي څومره مینه ورسره کوي هغه ورباندې کله یو خوان راټوکي کله بل خوان دی ورته ځان غلی کړی پروت دی ورته خپل بچي سره خو مړه هغه حیوان مفترس هم مینه کوي که نه خو مینه نیمګړې ده صرف د دنیا ده موږ اشرف المخلوقات یو موږ الله عقل راکړی دی موږ دنیا هم منو نو موږ آخرت هم منو وباليوم الآخرة هم يوقنون د مؤمنانو د متقینانو صفت دا دی چې په آخرت باندې یقین لري چې آخرت شته نو زموږ ایمان دا دی چې کوم پیشنګویانې د قیامت قرآن ورکړي دي د الله نبي ویلي دي نو دا حق او سچ دي هلته حساب کتاب شته هلته جنت او جهنم شته هلته تفصیل د اعمالو شته هلته په نوم کار نه کېږي هلته په نسب کار نه کېږي هلته په مال او دولت کار نه کېږي هلته په ډلې او په طاقت کار نه کېږي هلته سړی په ایمان او په عقیده او په عمل خلاصېږي نو ګوره زمونږ ستاسو دا مینه بدایي خپل اولاد سره اول به مور او پلار د بچي سره مینه کوي نو بیا به دا بچی د مور او پلار سره مینه کوي توجه ده لږ غور وکړئ ښه مسلمانانو دا ګیلې ډېرې زیاتې دي دا افراط تفریط د هر طرف نه شروع دی پلار سپین ږیری ژاړي وایي زما بچي زما خیال نه ساتي مور ژاړي وایي بچي مې خیال نه ساتي نو بچی ژاړي وایي زما مور او پلار زما خیال نه دی ساتلی کار دقه ځای نه وران دی بچی سره مینه به داسې کوو چې بچی له دنیایي ژوند ښایسته کار ورته وښایه چل ورته وښایه د دنیا تعلیم پې وکړه د دنیا هنر پې یاد کړه د دنیا د ژوند تېرولو چل هم ورته وښایه چې بل چا ته بیا لاس نه نیسي بل چا نه سوال نه کوي خپل ژوند ښه د عزت سره تېرولی شي خو دا دنیا فاني ده سبا که دا بچې مړ شي نو داسې تربیت وله ورکړه چې هغه زندګي هم ښایسته وي پکار ده که نه ده پکار ټیک ده چې نن خو موږ بچو سره دومره مینه کوو دومره محبت کوو چې په ځان خولي تیری کو لوګي تیری کو سفرونه وکړو پلار واده کړی دی خپله بیبي پرېښودې ده واړه بچي پرېښودي دي او په بار ملکونو کې سفرونه کوي د دې بچو دپاره تاټکیو دیاړي کوي د دې بچو دپاره محنتونه کوي د دې بچو دپاره چې د دوی جامه ښایسته وي د دوی خوراک ښایسته وي د دوی څښاک ښایسته وي که بیمار شي بچي نه مخکې مور او پلار ژاړي او پریشانوي بچی په کټ کې پروت دی او دی د هغې نه سوا په خفګان کې پراته دي داسې ده که نه ده که څوک ورته څه وایي نو مور او پلار پریشانوي معمولي ګرمي نشي برداشت کولی معمولي یخني ورله نشي برداشت کولی لوږې نشي برداشت کولی تند نشي برداشت کولی زه وایم چې ته دومره په اولاد مین یې لږ سوچ وکړه تا د ده عقیده نه ده جوړه کړې تا د ده عمل نه دی جوړ کړی تا د ده اخلاق نه دی جوړ کړي تا د ده اسلامي تربیت نه دی کړی نو چې ته دلته لمر او سوری ګرمي نشي برداشت کولی معمولي بیماري نشي برداشت کولی معمولي خفګان نشي برداشت کولی نو ای د الله بنده دا به څنګه برداشت کړې چې سبا دا د جهنم اور ته روان دی الله الله سوچ پکار دی که نه دی پکار دا ستا د زړه ټوکړه دا ستا د زړه هغه د مینې او د محبت هغه یو نمونه هغه سبا فرشتو جهنم ته روان کړی نو ته به څه پړه کې وایې بچو سره مینه وکړئ خو څنګه دنیا سره سره د هغې د آخرت د جوړولو کوشش هم وکړئ
چلاغی آخرت خیستشی آخرت جوڑشی تشخورا کمڑا زناورم بچی لراوڑی کدا کمالی چتوی ما بچی پخیق مالا ساتلی دیم نمڑا زخوی ما تا خودم روی دکان شروع کرے دومره لوی کاروبار دې شروع کړم شپه ورځ دې پزانیو کړی دي زما په خیال او چرته په جال کې د مرغۍ نوم بچی نار شوی نه دي تاسو دا کنه هغه غریب ګرځي په هوا کې چرته ملخرانی والے چرته برشیرانی والے هغه په دې وړه خپل کې راوړي او د خپل بچی نه ور کوي مړه په ځنګل کې د چرته د زناور نوم خپل بچی نار شوی نه دي تشکیل کې مړاو څه کمال وکړي چرته نه چرته خپل بچی ته د کارلین کې نشي تاوه ها خپل بچو نه دی پاکي کته وې چې د کرمې او د سړځې نه بس کوما مړ تبسه چرګي ته وګوره چې شل بچی د سینې د لاندې کړي خپل وزرې په هغه باندې راکټ کړي ځان باران دې نیولې دې خپل بچي باران ته پریدي مینا کې کنه کې وسره ځکه ته خپل بچي ورلاندې کې ته او یو منټ یې نه خپل بچي سره دومره ویني چې دا او ټول شپه ناشته او بچي چې دې نو هغه د سینې ورلاندې شي وي خو کارم ناشته چې الله اکبر او چې دانی ورته ورځي دې ته څنګه تربیت ورکړي خپل چې دې نه دان راځي بیا ورځي خوري نه بچو ته وي راځي خدای شاه او چې چرته ګرځي کنه چې یو شی پیدا کی ناغاوات په شروع کې او بس ټول بچي برا پون کی هغه ته به پری او دا به روان شي نو کدا کمالی نو مړه دا بوزنا اورم کې نو بیا موږ وایي پات سره پات دا دې چې موږ دنیا سره د آخرت جوړولم کوشش کوم یاد وساته مسلمانانو قرآن عظیم کے اللہ پاک فرمائیں کیا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو خپل ځانونه هم بچ کړئ خپل اهلم د جهنم د اور نه بچ کړئ څنګه ویلي نارا نه ویل دی کنه دومره محنت وکړه دومره کوشش وکړه دنیا کې دا دنیا ته الله پاک دل دا ژوند درکړی دی چې دې کې ژوند تیر کا چې جهنم د اور نه بچ شې داسې ژوند تیر کا چې سبا جهنم ته لاړ نشې بچو ته داسې تربیت ورکړه چې هغه بیا جهنم ته لاړ نشي د خپلو خویندو غلامانو له داسې تربیت ورکړه چې هغه بیا جهنم ته لاړ نشي خود امر صغرا الله اکبر علماء چې مطلق امر چې خالی د قرینی صارفینا نو د وجوب د فرازین ځان بچ کول فرض او واجب دي نو د بچو بچ کول فرض او واجب دي دا ذمہواری ده چې شه او دا سوچو کې مسلمانانو کله یو سړیو بچی له نو دا تاسو پتی کی دوی نو داغه کو تاسو پکی دری نو د دیو تاسو پکی کیږي وکنه پکی مونږ یو بچی له نو داغه د جامې د خرچي د خوراک د سکا خیال ساتو کله دینو داغه خیال ساتو د تشان دینی تربیت په ټولو کې دانشي یو کس علم لور کړي دي او دا یو کس په علم کار کې نور په ګرځي د دنیا کارونه وکړي نا ټیک د چې کوم فرض کفایي دي کې یوي موږي نه تاسو ټول په الله اجر درکې نور ورونو خويندو لهم اجر ملاويږي مور او پلار ته ملاويږي حکم علم چې فرض عین دي هغه د یو ور په علم د بلغاله نخلاصي د یو بچي په علم د مور او پلار غاله نخلاصي د لور په علم د مور او پلار غاله نخلاصي هغه پلار باندې مور باندې په یو بچي باندې ځان له فرض دي دا تعلیم کوم فرض دي چې موږ اولاد لور تربیت ورلور کا دا عقیدی اصلاح ولو کا ہے توجہ دا وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
الشرك لظلم عظيم. لقمان حکیم نه چا یاد کړه د درود کیسې ولا خلک یې دی چې دا حقیقت د قران بیان کړی د نړۍ باندې خلک نه پیږي دا کیمان چې خلکو باندې دروغ د کیسې کوي کنه اواز په خپل دوای نه خرڅوي لقمان حکیم دومره لوی حکیمو چې یو نسخه جوړ کړی وو په یو سمندر کې ورواچو او ټول سمندر وته ده اځ کې به په یو ورواچو او ټول سمندر وته خلک وې دا واقعي چې راځي حکمت دا څنګه په یو الله دا حکمت نو حکمت داو چې الله ول خپل عقیده صحیح ور کړی و صحیح نصیب کړی و عمل صحیح اخلاق صحیح الاصابه فی القول والعمل وینا صحیح و عمل صحیح حکمت دا ده چې ځان سره سره د خپل اولاد اصلاح کوي دې ته حکمت نه الله وی چې لقمان حکیم دی رویا سره تیر شوی دی او دا د علماء اختلاف دی چې دې نبی دې کده ولی دی څوک کوئی نبی دې څوک کوئی ولی دی بس په دې کډو چیرې مکوا ولایت خو پر حق بشک دی نبوت کې اختلاف دی خو بهرحال دا مسله وایي چې لقمان حکیم کوم د کمال کار کړی الله تعالی هغه کار ډیر خو نه ځکه قرآن کې راوړی کما تا درشن عمل شروع کړو ما تا بند الله دې محبوبات شو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کله چې وی لقمان خپل زوی ته یا بني لا تشرك بالله اے بچویا الله سره شریک مه پیدا کوا یا بني ورته وی دا ولي دومره ور باندې ماینده چې کله کله سره کنا د ډېرې مینې لپاره تصغیر استعمالي د ډېرې محبت د وجنا یا بنیا پښتو کې معنا دا ده اے بچویا اے بچنګیا تصغیر لفظ ده دومره مینې او سره معلومه شو چې څومره ستاسو د بچی سره مینه ډېرې دومره دا دیني تربیت وکړه دې لپاره چې دا بچي د جهنم د اور نه بچي اوس وکړه او یاد او چې بنای او تاسو کوي چې بیخي وړوکی ماشوم دې کنه نظر کوي چې یا بنیا اشاره دې ته چې د بچي تربیت د ماشوم والی نه شروع کا چې لویږي چې هغه صحیح ځکه چې مشهور خبره ده ونه چې کچې نو چې ته کم فاتاوي نو تاوي یا چې کله په خښو نو بیا وسره یې سره نشي کولای نو دا تربیت وخت دی یا بنیا لا تشرک بالله ای الاهم فلاهم خبره ده کنه ضروری خبره ورته مخکې بیان کړم کله چې سړی بیماری ډاکټر لاړ شي نو دا بدن کې ډېری بیماری خو خيار ډاکټر چی نو هغه د ناکاره بیماری علاج مخکې شروع کوي چې دا مهلک ده خطرناک ده دا نو یې ورکی خدا ضروری ده نو اول د علی ګناه نه معنا چې هغه ډېر خطرناک ده څه ده شرک ده د شرک نه بل قبیح کار نشته لوی ظلم دې نشته لوی ګناه دې بل نشته نو اول ورته وایي چې یا بنیا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اے بچویا اللہ سره شریک مه پیدا کوا الله اکبر سورۃ التکویر ادا کله کوئی الله پنځګریان وې دا شرک ته د خوان رواني خبرې د شرک نه په معنا کې اوسوي کنه شرک اجازت انچاله نشتا ټول پیغمبرانو د شرک رد کړي او الله پاک د پیغمبرانو مبارک وي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کدی پیغمبرانو شرک کړي د دې اعمال په برباد شوي علماء لیکي دلته مقصد مذمت د شرک دی نه صدور الشرک من الانبیاء
پیغمبران شرک نہ کہیں خو اللہ پاک کوئی دا شرک دمرا نہ کار دے بالفرض و تقدیر کہ نبیانو کڑے نداغی عمل بم برباد وے لئن اشرکتا لیحبطن عملکا اللہ نبی دوئی چھے نبی تاتم ہے ما مخکنو پیغمبرانو تم امداویلی دی کہ شرک دے ہوکا خامخا عمل بد برباد شی عمل بد برباد شی لیحبطن عملو دمرنا کار شہد دا شرک نو الاہم فالاہم مسئلہ لقمان حکیم والبشتوئی چی یا بنیا لا تشرک باللہ اے بچویا اللہ سر شریک مپیدا کوا شریک سے توئی چیدہ اللہ صفت کی مخلوق داغت سر صدا دا اللہ پر صفت دی کنا دا اللہ رب العزت بغیر ظاہری اسباب ہوئی او کہتے ہوئے چی بلم دا سوچتا جے چی زمان خبری بغیر پی لپنا بغیر چگو بغیر دا شناوری اللہ علیم بذات صدور دے کہتے ہوئے چی او پھر سے دیا یو خپیرے یو خپیرے زمان ظلنا خبری کی داتا شیر اللہ رب العزت بغیر دا ظاہری اسباب سوک جوندی کئی سوک مر کئی چالا مال ورکی چالا عزت ورکی چالا ذلت ورکی چالا سوک بیمار کی سوک روح کی کہتے ہیں چھ بلوم داسی کولی شنو داسا شیلے شرف اندسرا روکتے اللہ رب العزت چھتے ہیں یا اللہ زمانہ حاجت پورا کا اللہ ستا حاجت پورا کولی شی ستا جڑاو پریاد اولی کہتے ہیں چھ بلوم دائیبانا اولی دا شرف پہ سوال اور زمانہ حاجت پورا کولی شی دا اللہ رب العزت پارا عبادت دی دا اللہ حق دے کاغا دعارم دا عبادت دے کاغا رکو دا کسجدہ دا کاغا نظر دے کمانت دا دا اللہ حقونا دی کتاب بلچا لوگا دا تا اللہ طرف دے کی شریک یہ تا شرک شرک سخکر نہیں مطلب نشی تا شرک دیر خلق پاکی وصل مبتلا رہے آواجیبہ دی کہتی دا شرک نہ ملے کے وی مڑا پورا کرنا بے گستاخ دی دا بے دب دی دا اولیاء نہ ملے حالکہ منگا اولیاء ولی نہ منو خود زمان ایمان دا دے زمان عقیدہ دا دا کہ ولی دے کہ نبی دے کہ پرشتہ دا کہ انسان دے کہ پیرے دے دا کل مخلوق دے او دا تا خود مرگرنا تبلیغ والا مرگر خسادان پازو کہ منگو دا استوائی چھے دا اللہ نا دکے دو یقین او دا مخلوق نا بزور لگوائی یا دا تا خبر لکن دا پن تبلیغ والا کل پنجپریان دی واضح دا خلق کن کا پنجپریان ہوئی والی کہنا دا تا خبر لکن دا یقینی خبر ہے کہ اللہ رب العزت بغیر اسباب ہر سکولی شی اور مخلوق بغیر ظاہری اسباب وہ مخلوق چاہتا ہوئی نبی مخلوق نہ دے ولی مخلوق نہ دے پیرے مخلوق نہ دے پرشتہ مخلوق نہ دے دابوت مخلوق نہ دے لٹول مخلوق دے کر مخلوق پخبل محتاج ہے نبرل بحاجت کر دینا پورا استعانت المخلوق من المخلوق کاستعانت الغریق من الغریق یو مخلوق چی دبل مخلوق نا امداد غائی مثال دا سے دے لکا دو کسان پریسین کی لبی او دیو بلتا آوازونا کے چی یو دے دخدید پارما دی کونا اوپاسا نو کاغت مرا تکڑا بے خور بے رکھر سان اوپاسا دے رکھا سان نشتا سلو دے اوپاسا استعانت المخلوقی من المخلوق كاستعانة المسجون من المسجون یو مخلوق چی ورشی او دبل مخلوق پا دربار کی ودری کی آغا نغواری چتان غوارم دلاغا لاس کی سری دے لاس کی مثال لینے کر پکستان پجین کی بندی او دا یونا شیو دے پتکینی چیرو لے دخدیر پارا ماد دے جیل نو پاسا نچی دے تم تکڑا دے چتا دے جیل نو پاسا لے شناور زان دے قبل دے نا متاثر لیلی چاور زان دے پیان جہان دے مالا باور پر زانستے ہوئے نظام پیٹیر تو ہوگا سی مدو کا کے گرنا دائرتے شو نظام استے سی قواس بیٹانا مخلوق دا چاہ حاجت نشی پورا کولے حاجت پورا کولے والا صرف سوک دے دکی تشیر کوئی چیتا دا اللہ کی بات مخلوق داور کی
نګور خپل بچی په دې پوهه کوي چې بچو غره د الله حق او مخلوق د نور کوي دا شرک دی علامه ابن قیم سے فزق کوي کنا لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان دا الله خپل حق دی بچا د پاره کې دی نشي د باندې خپل حق دی دا دوه جدا جدا حقونه دي دا مگر وړوي وشوي فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاع العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذاني توحيدان وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حفظ الركنان هذا الحق ده ده بنده الحق ده اوس خلک راولګي دا ټولې ورلوي دنیا ګډه وړه ده الکه دنیا وګړه وړي بوتین ګډ وړه ترکتکم علی ملت بيضاء لیلها كنهارها تعالی نبی وی تاسو ما پداسی او صفادین پر خودی چي کی تیار نشتا ای کی ګډ وړواله نشته دا هیڅ پداسي صفاد او روخانه د کدار چې څنګه روخانه په دنیا کې شپه او ورځ شته شپې تیارې او درځي په دین کې تیار بالکل نشته من کی تیار شته چې بعض مسلې په بیانو باندې بیان او من کی کمه شته چې بعض معلومي او بعض نه معلومي کنه خدا زمون کمه ده کنه اوس یو اپیس ته دروازه تر نور ښکاری او په پټ سترګو ګرځيو دا ټول دنیا ورته ښکاری دا هغه سترګو نقصان دی ګرځي اشیاء نقصان دی ارزښت لري چې تا د ښکاری نه دا په خپل سترګو لګا او کته نه لري بیا موږ نه شته دا ټول دنیا یې الله الله اذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم کله چې لقمان حکیم خپل زوی ته وایي اے بچویا الله سره شریک ما پیدا کوا وایي ان الشرك لظلم عظيم یقینا شرک مخاطر لوی ظلم دی نو دا چلیاتا اول نمبر کوشش وکړه د خپل زوی او د خپل لور د خپل بیبي عقیده د توحید کا د شرک نه مکمل نفرت پیدا کا بیا ولا اعمال سم کا الله اکبر لرست بیا وای الله الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة اے بچویا مزبر پرین دے مزبر بندے بانی کون من بچی تو یو چی بولے سکول لبخا مخازی پیسیم ورکو خاچین کو خدا وطنیم چی جماعت لبو خواہ مخازی پکار دے کنا دے پکار حالان کے لانا نبی فرمائی مرو اولادکم بسولات وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها اذا بلغوا 10 بچو توائے دمانزا کلچی دا دہو کالوی او کلچی دا دسو شیئو مزنکین بیگو ہوئی وعالو اللہ ورکے چی والدی مزنلے کرے دا سی والدین بڑیر کم ملاوی گی چی بچے پدے وحلے چی تا مز والدنے کرے اللہ نے دا سی پر پمن کرا ہوئی کچر کماملی اخوادے خواہ دکان لڑے پراشر کو تاوز پروسر کوالی چی دکان لڑے تلے پٹی لولی نہیں تلے سکول لولی نہیں تلے او پلانی دے کار لولی نہیں تلے مزدوری لولی نہیں تلے پدے ورطا وہ سکیب و جماعت لڑے جدا و تمونیو چی والی نہیں تلے
حالان کې تک ځای کې وال پکاو په دیوالو وخت ته ثواب ملو شو چې په دې سره ورکړې و چې ته ولې جماعت نه نسی ولې سبق نه نسی یا بني اقم الصلاه توجه کو مسلمانانو اے بچویا مصطفی پابندای کا مصبانه پرې دې سونه هیڅ خبرې دا خپل بچی ته وایي کنه اقم الصلاه مصحیح طریقې سره کا بچے دی جماعت تارائے اقیمی صلات ویلے کنا دا کو مشہور قاعدہ قیام پر زیرو حوزی جسم کے راضی و یقیمون الصلاۃ کی مفسرین ہوئی نسن ہوئی چی یقیمون الصلاۃ اقامت الصلاۃ مراد دارے اداؤها بجميع حقوقها يؤدونها بجميع حقوقها زید رال جماعت کے منسکیں تلوار کہیں نہ رکو صحیح کہیں نہ سجدہ صحیح کہیں پس ان کی یوبل دکے اور کہیں جماعت کی مستی کہیں ورطوی آپ نہیں آقیم الصلاة بچیے دس مزمکوا صحیح مستوا دس منزو کچھ سبا پہ تخلاشیں اسنے چھ سبا دا غموز پر تار پار دا حلاکت سبب جوشی یا بنی آقیم الصلاة بچوڑی مصطفی بندائی کوا ورپسی ویو امر بالمعروف امر بالمعروف کوا خلق تدنے کے حکم کوا ونہا عن المنکر خلق نارواؤن من کوا واصبر علی ما اصوابکا او کلچی صحیح مانا کہ تخلق تحب بیانے امر بالمعروف کے نہی عن المنکر کے خلق تا موقعینا خلق بتاثر جنگو نہ کہیں خلق بتا اعتراض نہ کہیں خلق بتاثر اختلاف کہیں تکلیف و ضرر بدتا سی نور کوئی وصبر علاما اصحابکا بچیے صبر کو بدیتا تا چکم تکلیف رسیگی گھر واقعی چلی رخیار سڑے ہوتا نا از لقمان حکیم بڑے رخیار ہوتا منگا ہاں لقمان حکیم اس زمان دی زمانہ کی خالق بچو تسکنگ ہوئی چیزی ورما کنا تاسو مونږ ډیر وی دي کله کله دا باباګان بچو ته وی بچی د څه کار دی کنه دا زمانہ اوس بدله ده نه بل چا په خو کې کار لري نه بل چا په پردو کې کار لري انا سره په خپل خبر کې سمري دا وته مونږ وای کنه وای هاي موږ داسې لاله جوړ کړو چې هغه بیا هیڅ کې کار نه لري که څوک تاسو کې چې سړي زنه خبرې زنه خبر ولې چې هغه تکور کې مور خپل داسې وایي چې نه بل چا په خو کې کار لري نه بل چا په بدو کې کار لري هغه واقعي د نظر ویني چا خو کې کار لري او نه بدو کې کار لري اشیر سے بکلا کړل چې سړی باندې چې هغه کوي یا پاتې چې نه کوي او نه بد کې نو بیا مړه کړي هغه وایي نه دې دې کې څه پیدا شي بچی ته وایي چې بچی بد مکوا خکوا نور د بد نه منې کاو د خو ورته مسلې کاو واصبر علی ما اصابک تا ته چې کوم تکلیف راشي باغې باندې بزان صبر کې ټینګې والله کچرتا موږ د خپل بچو ته داسې نشیتونه وکړو دغه تاسو خلک جوړ شي چې ته به حیران شي خو زموږ بچي ولې ناراض دي ولې سست دي چې موږ ورته وایو چې ګوره تا سره نه مړ سره ته بزرګ جوړ کړی دی او د تا سره ځان سره شیخ سره جوړ کړ په آرام کښېنه دا خبرې مه کوه نو که د هغه لږه جذبه راوچته شوي نو هغه هم کېږي لږ شوق یې راوچت شوی هغه هم پرې پلار راته غوسه کېږي مور راته غوسه کېږي شکر نو باسي چې بچی د دین خدمت کوي الله الله اخلاقا ولا سمعين ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا اي بچی ور خپل تندې د خلکو نه ماړوا ورپوس خلکو ته مو پټ کوا دا ناروا دي کنه چې سړی تعالی مخې راشي ته لاس دې غلا ورکړو مخ دې بل تاړولې خبر نبی رسول الله چې بچا سره لاس ملاو کو نو دا لاس به نه پرې بوزو تر څو چې باغ سړی د نبی رسول الله لاس نه پرې بوزو ا دې یو نیم سړی لاس ورته نه ولې بدن اخلاصيږي کنه دا نه مناسب او لاس به تعالی درکړي پوری بدلتا نو سړی والله په کار لاس ملاول باندې سړی ته سکون ملایي سړی مړ دې په یاد له لاس ما والی ورته وګورته دې سړی ورته ټونه ورته دا تکبر علامه چې ته خلقنا مقبل غواړي او نبی رسول الله چې بچا سره خبرې کولې الله په ملاو کو هغه سړی ته به تر مخامخ نیغ نه کړل دا د محبت نه ده
صحابي وي چې کله الله نبی مال مخه راغله د ما چې وو دا قتل مسکه بش او دا باز خلکو په تندو باندې دا خبره کول ماتي چې مخه د راشي کنه ته چې خدای دا چې څو نقصان به تر رسولې چې دا دونه ته تندې جوړ کړي او دا نه ول کس تر سترګې په خواړي الکه خوش اخلاقی اختیار کا هغه ځکه یو سره روان دي دا الله په نبی زو په سلام کې نه مخکې شوی انت به سره روان ته السلام علیکم البالغ بالسلام بريء من الكبر کوم سره چې په سلام کې مخکې شي په بل باندې دا تکبر نه پاک دی الله دې موږ تکبر نه پاک کړي واښوي کنه او حدیث کې راځي هغه سره جنت ته نشي تللی چې چا په ځل کې د ذره برابر تکبر وکړي الله الله او بیا ورته وایي چې والا تمشي فی الارض مرحا بچی پزمکه کې په ماسته مګرځا مستی مکا ټوپونه مو کوم ورته زه خپل بچو ته ویل دا موټر سایکل د سیمه چلاوي کنه دا دونه ټرار په مکه وینو ومن ونشي والله چې خلک یې وګورن خلاص تاسو د سواد دل داخله بخره دې ته خدای ځان دي موټر سایکل څه کوي مونږ ته خدای یو بشرمیلا بس ارزلی سره موټر سایکل دی او ورا هغه شی په کې لګولې چې تا په خوا کې ته خبرې نه اورې اوس دا دومره سپیډ سره پاره چې بیا دې ټوکی نه راغونډي چې کله اکسیډنټ وشي